اصولی خبر دادا چې اندوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 9 کال په عمر کې د عائشہ رضی الله تعالی عنها سره نکاح دای په منفی انداز سره دې ته وکتل اور دای د بی عزتی سبب وګڼو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اور د دې دور مولانو د دې دور مفتیانو اغي هم وی چې 9 کال والو جنې سره نکاح کول دا ظلم دی او ناروا دي نو د اندوی او د دې مولانو قول او رائے مکمل یو ده اندو هم وی چې د 9 کال جنې سره نکاح ظلم دی د دې وخت مولا هم وی چې د 9 کال جنې سره نکاح ظلم دی دې ته وی امر مشترک دی اعتراض کې دواړه یو شو حالان کې مسلمان لپکار دادی چې یو شیز واقع د اسلام مصدر وی لکه قرآن اور حدیث صحیح دا د اسلام اصل مصادر دی دواړه پدې چې کلم غیر اعتراض کی مسلمان به ڈٹ ہو کر متفق ہو کر مسلمان اسلامی مصادر کا دفاع کر کے کفر کا مقابلہ کرے گا نو اندوا پزے پاتشوا پا حدیث د بخاری او پا نکاح د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا گستاخ علماء شروع شو اور آغا حد سے خبر و رسولہ کہ عوام ہم شکوک و شبہاتوں کے اختشو عوام ہم پریشان کمزوری کمظرف طلباء علماء ہم حیران و پریشان داد اسلام مصدرو صحیح سند سراب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرے دے کہ پیغمبر علیہ السلام دشپگو یا دو کالو پا عمر کی د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرا نکاح وکړه خلق چې ورته دلته کویدن وای شپږ کالا وکالا یا خو شپږ پدې وجو چې شپږم شروع یا هم ته پدې وجو چې د شپږو اکثر عیسته رشو هم شروع کېدو والو نو د شپږ کالو یا د وکالو په عمر کې ور سره نکاح وکړو او 9 کال کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا عائشہ بے وادشوا بنا چوتوی رخصتی چورتوی اس دی حدیث اہم فس منظر د پیغمبر علیہ السلام شان ته اشاره ده خو اندوی د مزاج نه متاثر مولانو دا د پیغمبر علیہ السلام په حق کې د ظلم سوچ طرف ته منسوب خبره وګرځوله نو عرض میں دا کو چې دی دا وی چې دا روایت د قرآن خلاف دی جی ذکر پہ مون اعتراض کو د قرآن خلاف دی تو پہ اعتراض کے نو اندو پا قرآن سپوی دا یا داغی د قرآن مخالفت و موافقت سر ستالو کو یو اعتراض دویم دا د قرآن عین موافق دے تمام منکرین حدیث آکا دا جاوید غامدی پا شکل کی دی آکا دا تمنا عمادی ملگری دی آکا دا حبیب الرحمن صدیقی خلق دے آکا دا عبداللہ چکرالوی خلق دے آکا دا ابو ظفر نوشہروی خلق دے آکا دا عمر احمد عثمانی خلق دے دیگر سمر خلق چی دی زما چیلنج دے غیوتا دا قرآن دا آیتنا دا صفا صراحتاً ثابت کی چې د 9 کالو جنې نابالغ وي دا د ثابت کی دا یو خبره دویمه خبره د 9 کالو یا نابالغ جنې سره نکاح حرام دی دا دو چیزه دی ثابت کی تا قیام قیامت چیلنج دی او پر رب کعبه می دی قسم وی د اسلام حقانیت د دې خبرې پیشنګوئی ور کوي مړه بشي خو ان شاء الله الرحمن زما د دې خبرې جواب بونه کی البته زخم د قرآن نا چې قرآن کی باقاعدہ
د نابالغ زنانه نکاح ذکر کړی دی، د هغې د طلاق او د عدت تذکره هم د الله کتاب کړی ده. قرآن کریم فرمایي د یتیمانانو نکاح ذکر کوي. که چېرته تاسو انصاف نشئ کولی د یتیمانانو جنکو باره کې، ان خفتم الا تعدلوا فی الیتاما، یتیمانانو سره د نکاح په معامله کې انصاف نشئ کولی نو فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. چې کله د یتیمې سره نکاح جایز شو نو دا سوال راځي چې یتیمه بالغه وي که نابالغه؟ یتیمه نابالغه وي. چې بالغه چې بیا خو یتیمه نه شوه، بیا خو عامه ښځه شوه. نو د یتیمې د نکاح مسله وکړه او یتیمه نابالغې ته وایي. دا دلیل دی د دې خبرې چې نابالغه سره نکاح جایز او ثابت او امر شرعي دی. دویمه خبره، یتیمې ته باقاعده نساء ویلې د یتیمانانو ته او نساء ښځو ته وایي. پته لګي یتیمانان نابالغه هم ښځې دي او د ښځو والا معامله به کولی شي. قرآن وایي فی یتاما النساء، فی یتاما النساء، نو هغې ته النساء ویلې دی. پته لګي یتیمه نابالغه چې تکړه او د ګرځېدو وي، عرف کې هغه پرده کوي، په کور دننه اوسي، که نابالغه وي بیا هم نکاح د هغې سره درست دی او د ضرورت موافق او د حالات موافق د هغې نکاح بالکل درست او صحیح دی. دارن قرآن کریم امام بخاری هم د دې ځای نه استدلال کوي، وایي واللائی لم یحزن، هغه زنانه او عدت هم وي 3 میاشتې پورې دی، کومو چې نکاح شوی دی طلاق ورکړی شو خو لا حیض هم نه دی راغلی، دومره ماشومانې دي. تفسیر نصفي حنفي عالم دی، هغه هم وایي هن الصغائر، دې نه ماشومان مراد دي. د لم و لما په فرق یا په دې مسله تحقیقي کلیف به زما راځي انشاءالله. دې کې صرف موقف بیانول مې مقصود دي. تحقیقي درس به کوم انشاءالله، خلک به اوري. دا پلاستیکي سوالات او دا چینا اعتراضات اور دا هوایی اعتراضات تو انشاءاللہ معقول جوابات بزکوم، تار تار بکوم انشاءاللہ دا منکرین و شبہات، اور دا بثابتوم چی دا پیغمبر علیہ السلام شانو چی دا عائشہ بے سر نکاح کرے دے دا 9 کالو پا عمر کے، اور دیتا بد قتل اور یا دیتا سپک قتل، دا دا احادیث هم توہین دے، دا دا پیغمبر علیہ السلام هم گستاخی دا، او دا دا اجماع صحابہ هم مخالفت او کفر دے. بہرحال واللائی لم یحزنا، آغا معشومانی چه نابالغ ویواد کلی دی اور اغیت خاوندانو طلاق ورکنو دا ای عدت ذکر کرده. دا دلیل دی دی خبری چه دا نابالغ جنین نکاح کیگی او درست د نابالغه د 9 کالو هغې ته چې څوک نابالغ وي یا بځان له دلیل قایم وي، نابالغ سره هم نکاح جایز دی. د 9 کالو خو مور جوړه شوې ده، هغه خو بالغ وي. نو دا یو خبره شوه. بله خبره، یره جیب عرف کې د 9 کالو جنۍ سره نکاح ډېر بد کتلی شي، دا بالکل غلطه خبره ده. امام شافعي رحمت الله علیه هغه په دې نظایر پیش کړي دي. وګوره هغه وایي د 21 کالو په عمر کې د ښځې نه نیام جوړېدی شي. نو د 8 کالو په عمر کې به زوی شي وي، البته په 21 کې نیا جوړېږي. دار قطني ذکر کړي دي د عباده نه چې هغه وایي چې د 8 کالو په عمر کې مور جوړېږي او د 18 کالو په عمر کې د ښځې نه نیا هم جوړېدی شي. او وی د دې نظائر موجود دي د عربو په سرزمین. اصل خبره دا ده. اور امام ترمذی لیکي ابواب النکاح، ابواب النکاح کی چې کله ډېر حدیثونه امام ترمذی رحمت الله علیه راړي، نو بیا وی قال احمد و اسحاق، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه اور اسحاق سے وی اذا بلغت الیتیمه 9 سنین، کله چې یتیمه ماشومه 9 کالو ته ورسي، وګونه کلاو کې اذا بلغت الیتیمه 9 سنین، 9 کالو ته چې ورسي،
فزوجت او دا واده کړې شوه، فرضیت او دا پې رضا وه. فالنکاح جائز، نو د 9 کالو د جنې نکاح جائز دی. او بیا وی ولا خيار لها اذا ادرکت، د بلوغت نه پس ورله اختیار د نکاح د ماتولو نشته. مطلب دا دی چې د 9 کالو جنې خو دومره هوښیاري چې هغه په خپل او نه باندې پوهېږي، بیا نکاح هم نشي ختمولی. مطلب دا چې د 9 کالو عمر خود کافي عمر دی، دا څه د ماشومانو عمر نه دی. ما ته وښیه که د 9 کالو په عمر کې جنې پیډر سکي نو بیا بېشکه چې خلاف عادت ده. که د 9 کالو جنې په زانګو کې څوک زانګوي نو بیا خو خلاف عادت ده. او که د 9 کالو جنې څوک په اوږو باندې اخلي او په غېږ کې ګرځوي بیا خو خلاف عادت ده. او که د 9 کالو جنې خړپوسي کوي او نشي ګرځېدی بیا خو ورسره نکاح ناروا دی. خو که د 9 کالو جنې په حیا او عزت پوهېږي، که د 9 کالو جنې لارو کوڅو کې نه ګرځي، کور کې په پرده ناستئ، که د 9 کالو جنې خوراک په خپله کوي، اور او اوبه پېژني، جایز او ناجایز پېژني، نو بیا د 9 کالو په عمر کې د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په نکاح کولو ستاسو کفرې ولې اور اغوستی دی؟ چل څه دی بیا آخر ټینشن تاسو ته څه دی چې د رسول الله مبارک په دې عمل باندې رد کړي؟ وی ولې دا حدیث دی، وی حدیث دې ته وایي که پرسټي نو حدیث څه ته وایي؟ دې څه ته په دې هم پوه نه شوي چې دا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، چې رسول الله دا نکاح کړی دی، نو د رسول الله عمل حدیث نه شو، نو څه شی شو یار؟ څه خو ته م ووایه که نه. صرف اعتراضات کول دي که تا سره هم څه دلیل شته. په 9 کالو په رخصتۍ، 9 کالو ټیم کې په نکاح، په خلوت، خو د بخاري حدیث موجود دی د 14 کالو د 19 کالو په نکاح باندې تا سره سیوا د عقلي هوایي اصولو چلولو او د عقل د دنیا نه علاوه تا سره څه شی دی؟ ټیک وم که نه؟ تا سره دلیل څه شی دی؟ بهرحال بیا یو خبره کوي امام ترمذي وایي عایشه رضی الله تعالی عنها په خپله ویلي دي. د عایشه به قول فرمایي اذا بلغت الجاریه 9 سنین فهي امرأة، کله چې ښځه د 9 کالو شي فهي امرأة، جنې ماشومه چې د 9 کالو شي فهي امرأة، نو هغه وایي دا برابر ښځه ده، دا ماشومه نه ده. او چې امرأة شوه نو نکاح ورسره جایز شو، او چې نکاح ورسره جایز شو نو مه په عایشې به اعتراض کوه، او مه په نبي علیه السلام اعتراض کوه، او مه په حدیث د بخاري او په امام بخاري اعتراض کوه، بلکې دې ایندوې ته په توکلي مخ سره په توکلو لاړو جواب ورکړه. ای ایندوې ته خو زما د حدیثو مصدر نه زما د قرآن مصدر هم چېړې، ورکه تشې ملعونې ورکه د نوم شه، ورکه تشې ورک د اعتراض شه. زما پیغمبر هم پاک دامن، زما عایشه به هم پاک دامنه، او د 9 کالو په عمر کې د نکاح جواز زما د قرآن هم فیصله ده، او زما د محمد مصطفی د عمل هم فیصله ده. بهرحال بل خبره دا کوي وی یاره دا خو د پیغمبر علیه السلام په شهوت پرستۍ باندې دلالت دی. العیاذ بالله نقل کفر نباشد. وی آیا پیغمبر علیه السلام د 9 کالو کچه جینکۍ غوښتي؟ وی لعنت شه کپرسټي او پتاشه، خلمات شه او ستاشه، تباشه او تشه. څومره زړورتیا، څومره همت، څومره داد کې او څومره عجیب انداز سره اعتراض کې. ځنې اعتراض که عقل لازم خلک یې نه کوي، ځکه ادب او حیا او انسانیت هم دا په اسلام کې څه شی دی. د 9 کالو په عمر کې نکاح، آیا سوال دا دی چې نکاح صرف د وتي لپاره کېدلی شي؟ آیا نکاح صرف د دخول لپاره کولی شي؟ آیا نکاح صرف د خواهش پوره کولو لپاره کېدلی شي؟ که د نکاح څه نور آثار هم شته؟ که نکاح صرف او صرف د شهوت او د وتي لپاره شي نو منکرین حدیث وی د 14 کالو په عمر کې نکاح کړی دی. د 100 کالو په عمر کې 14 کالو. زه سوال کوم د 54 سال سړی
چې د 14 کالو ماشوم سر د وتی د پاره نکاح کوي ستا د قول مطابق دا خو هم غیر مذهب ظلم غړي بیا خو به 16 سال والا هم ظلمي د 54 سال سره د 53-52 عمر والا شخصیت بوډا انسان د عمر نه ځواني تیر وهلې سره چې ځواني تیر شوي وي 52 سال کې هغه چې د 16 سال په عمر کې ستا د قول مطابق نکاح کوي یا په 19 سال کې کوي نو د 16 سال کې خو اوس هم خلک جنکۍ نه ورکوي کم از کم 18 19 20 نه پسې ورکوي بیا خو د دې عرف مطابق هم بیا هم ظلم دی نو چې د 9 کالو هغه ظلم ښکاري نو بیا خو د 14 کالو هغه ظلم هم ښکاري فما هو جوابک فهو جوابنا ها هنا بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سره نکاح د وتی او د کوروالی او د خواهش او د شهوت د پاره نو د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سره د 9 کالو په عمر کې نکاح د دې د پاره چې 9 کال عمر د ځوان او د ځواني جینې د زدکړې او د دماغو د کچوالي دلیل دی چې دماغ کچوي احادیث بیان کی قرآن بیان کی دې د وجنا د پیغمبر علیه السلام ډیری بیبیانې وي خو یو بیبي نه داسې روایت کثرت سره نه دي نقل څنګه چې د مور ابې عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي دا دلیل دی د دې خبرې چې دای خو د مدرسې د پاره استاده کتله او د هغې دپاره د 9 کالو عمر مناسب دی د 19 او د 16 سال عمر ورله نه دی مناسب 16 او 19 کې د مازغون نیمه حصه پخه شوي ډېر یاداشت د 9 کالو په عمر کې کېږي نو پیغمبر علیه السلام ته د مختلفو بیبیانو ضرورت و د غټو ښځو مزاج دا وي چې د غټو ښځو نه تپوس کوي نو کونډې زنانه هم پیغمبر علیه السلام په نکاح کړې ماشومانې یا تنکۍ جینکۍ یا بالغی قریب البلوغ زنانا هغه خامخا د خپلو امزولو نه سوال کوي هغې دپاره د یو جینۍ د یو نوجوانې ماشومې ضرورت و هغې دپاره پیغمبر علیه السلام عایشه رضی الله تعالی عنها وکړه دې کې د اعتراض څه دي دې کې د دومره جګړو څه دي او هغه یو وی ما نه ویلا نه کړي ما ویلا که د 9 کالو په عمر کې یو ماتې کاشوغې سلنډرونو تاله د تاک او رسول الله کې ډېر لوی فرق دی ستا خو خلم سانچه کې روانه راغلی ده و د الله بنده وی ماله به د 9 کالو جینۍ لا کي که نه وی چې دا شونت دي مالې لا ته د پیغمبر علیه السلام غوندې شخصیت پیدا کا زمونږ خویندې او زمونږ لوڼه د داسې دیندارو نه قربان شه چې هغه د محمد مصطفی غوندې د دین اسلام د پیغام سر اوچتونکي دویمه خبره اډو کتاله څوک د 9 کالو جینۍ درکوي نو د پردوغاغ ډکي ته د رشتې غوښتلو داسې طریقې ته د 14 کالو خور یو سړي له ورکې یا لور ورکې خو چې تا ته په نیټ ووایي چې ماله دې د 14 کالو خور راکا عایشه به د 14 کالو په عمر کې په نکاح شوې وه نو په دې طریقه که ته خپله لور خور چاله ورکې نو بېشکه تاله به مونږ بیا د 9 کالو جینۍ انتظام وکړو ته ظالمانه خبرې دي ماله به یې راکړې تا کې او رسول الله کې ډېر فرق دی او ته په سنت طریقه باندې وغواړه که ستا د 9 کالو جینۍ سره کور برابرېدو سمې دې برابرېدو ضرورت دې پوره کېدو اسباب د دغه څیزونو برابر وو ضرورت تا ته د دی نو بلکل سګرانه نه د عرف کې به تا ته میلاو شي خو که تاسې ستا په شان بېعزته سړی نه وي دا مطالبه که یو باعزته سړي وکړه کېدای شي یو مسلمانې حاجت پوره کی بله خبره یاد ساتئ ډېر څیزونه عرف سره تعلق ساتي دا خو هغه وخت کې د 9 کالو په عمر کې نکاح کول واده کول بد نه شو ګڼلی اوس خلک خلاف عقل ګڼي ځکه هغه وخت کې خو به چې نکاح کېدو اعلان به کوو اعلان وایي زما لور بالغه شوې ده څوک ورسره نکاح کوې بیا خو که ته د هغه عرف باندې عمل کې او په احادیثو عمل کې نو ته هم نه ودرېږه که نه وای زما لور خور بالغه شوې ده نکاح ورسره وکړي جومات کې دا څه بس هغه عرف کې دا شي قبیح نه شو ګڼلی شرم نه شو ګڼلی بس نه به شو ګڼلی اوس یې ته شرم ګڼې بس خبره ختم بله خبره دی وایي د 9 کالو جینۍ دا خو ماشومه وي نو زه درنه سوال کوم الزامي جوابات اعتراضات خو مونږ له هم راځي که د 9 کالو جینۍ
دا ماشوم وي نو زه تا نه سوال کوم د 9 کالو جنې به ته لار کې ګرځېدو ته پرېږدي د 9 کالو جنې که چا واغسته او په اوږې کړه ته به برداشت کې ستا په نس خو د 9 کالو جنې هسې هم ماشوم وي د 9 کالو جنې که چا راوچته کړه او ښکلې کړه خوله یې پرې ولګوله ته به دا ووایې چې دا ماشومه د شفقت یې ورسره کوو ته به هم دا وایې چې دا خو د 9 کالو غټه ښځه ده دې باندې دې خوله څنګه کېښوده دا دې ښکل ولې کړه دا دې ځان ته ولې رانږدې کړه دې له دې دا مټیایي ولې ورکړه دې ته دې دا پیسې ولې ورکړې دا به تم غیب ګڼې دا وجه ده چې تم وایې چې د 9 کالو جنې څوک په زانګو کې نه سملي هغه ټکټه ښځئ بهرحال عرض دا دی چې د 9 کالو د عایشې بیا روایت د قرآن خلاف بالکل نه دی د قرآن موافق دی او قرآن کې د یتیمانانو او د نابالغو نکاح ذکر کړی دویم په هشام ابن عروه باندې وی جرح ده یہ دا مکمل دروغ دی مکمل کذب بیانی ده په هشام داسې جرحه چې د هغې د وجې د هشام روایت وغورځولی شي دا بالکل گپ شپوټیشن دی هېڅ حقیقت نشته حشام بارک امام زهبی وی هغه وی امام فی الحدیث هغه وی حجتون دا مضبوط سړی دی حجت دی هغه وی کثیر الحدیث هغه وی لا عبرت بما قاله ابو الحسن وی دا قطان دی چې په کوم ردونه کړي دي دې له اړو اعتبار نشته او زبوام د هشام ابن عروه د ثقاحت او د ثقاوت د دین لوی دلیل بل سکیری شي چې امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمت الله علیه دا غنه نقل کی خو خبره ختم پدې کې نور څه خبرې پاتې دي هشام ابن عروه بالکل ثقه راوي دی او ان شاء الله پدې به تفصیل کوم عرض دا ده بل یو خبره کوم دا یو فضول خبره ده چې یاره اندو اعتراض وکړو مونږ د قرآن دفاع کوو مونږ د انبیاو د عصمت دفاع کوو ناجینا سبا به اندوی په قرآن اعتراض کړي ته به بیا وایې چې نه منم دا قرآن دی کې د پیغمبر بې عزتي ده ولې دیر خلق دا نوینا ولقد همت به وهم بها دا وهم بها نصمر اندوا و پرید مولان خطا شوی دی چیغو یوسف علیہ السلام هم قصد کرو نو دا خود دی آیت دا وجه خطایی پیدا شوا اسوایا ہاں دی آیت کے هم چل دی شیعگانو پا کسا چل کرے دے ستا خلقواسم بے واقع دا گل میں په امام بخاری چې اعتراض کې په یو سند سره چانشوي حدیث د سپلې په نوم سره لوټاوي تا نه سبا عیده ده چې سبا د رب قرآن باندې هم لکه ګزار کې په قرآن به م اعتراض وکړي غیر مذهبه به وایي چې ستاسو صحابو ته الله خیانتګر ویلي دي علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم الله وی صحابو ته خیانتګر ویلي دي بس تاو راتاو شه او چغې جوړې کا چې خد دا آیت شیعگانو جوړ کړی دی زما قرآن خو صحابو ته اولئک هم الراشدون او الفائزون وی ټول غیر مذهب خلق په دې راجم دي چې قرآن ښځو سره ظلم کړی دی چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ښځې له نیمه حصه ورکړی دی او سړي له ډبل حصې ورکړي دي بیا خو ته په دې هم راجم شه چې د آیاتو او ما منکرین حدیثو سره ناشنا مجالس کړي دي ما ته پته د منکرین حدیثو ته چې ما په قرآن اعتراض کړی دی فرضي طور ګواهان د دې خبرو ما سره موجود دي والله چې منکرین حدیث یا د هغې د نظریاتو نه متاثره خلک ما ته خپله دا ویلي دي او جی او دې آیاتونو باندې هم زما شک دی خو د بخاري نه پس به د قرآن نمبر راځي کنی فرضي طور تاسو هسې یو څو معارضې په آیاتونو باندې عقلی پیش کې والله چې دا مسلمانان او علما به د قرآن دفاع هم کوي د حدیث هم کوي منکرین حدیث چې نن څنګه بې باکیه سره د پیغمبر احادیث رد کوي بعید نه ده چې سبا د الله د کتاب ګڼ آیاتونه رد کړي بیا به حیران او پریشانی عرض دا دی چې د قرآن او د احادیثو دواړو مصادر اصلیه په وحی بنا دي او د وحی کې منل پکار دی عقل ورکې نه دی پکار دی وجنا عقلی چیزونو پسې تلل نه دی پکار مسلمانانو له قرآن او حدیث باندې اعتماد